الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مسلمانانو، نن ستاسو د درس قرآن سورة النساء اختتام ته رسیدلې ده او د سورة المائده افتتاح ده. الحمدلله ثم الحمدلله. دلتا دا درس قرآن د شوکت اجی سے پسوچ او فکر سرا شروع شوی وو. اغه درس روانو، سوک کې ناستا سوک نکی ناستا، چاہتا اللہ توفیق نصیب کاو، چاہتا اللہ توفیق نه نصیب کاو. هغه سلسله روانه ده او دا د دین مهنت دا به جاری وي. آغا مسلمانان خوش قسمت دي چې د دین په گاډي کې کېناسته او سفر پکې وکړه او منزل مقصود ته ورسېده. او آغا خلق ډیر زیات بدقسمت دي چې داسې د دین یو گاډي رواني او دی پای کې کېناسته د منزل مقصود نه پاتې شو او محروم وګرځېده. علماء کرامو دا خبرم لیکلی دا چې چرته مونږ مسلمانانو ته علم او دین بیانیږي که مونږ هغې طرف ته توجه نه ورکو او یا کم د دین خبره مونږ زده کا او د هغې حفاظت نه کوو، نو علماء وی دا کفران نعمت تی، دا حد درجه ناشکری دا. او نن دا ناشکری په مونږ کې راغلی دا. آیا مونږ چرته د دین یو مسله دا اوریدلی دا نو بیا مونږ هغه محفوظ ساتلی دا؟ دا مونږ ته سوچ او فکر کړی چې دا مسله دا د دین خبره، دا یو آیت، دا یو حدیث پاک، دا د فقه یو جزیه،
د یو کتاب حواله د علم دا مې یاد کړې وه دا به رانه څنګه ایره نشي دا خو زه نه ایروم دا به محفوظ ساتم دا سوچ مونږه نه دی کړی په دې وجه امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړی دی باب حفظ العلم د علم به حفاظت پکاري تا کومه پوهه حاصله کا دا پوهه د نیر نشي دا سبق در نیر نشي دا قرآن کریم در نیر نشي احادیث د زدک دا دی ایر نشي دا رول دا خبره نه ده اوس مونږ او تاسو ته به علم څنګه یاد پاتې کیږي د دین یو خبره به مونږ ته څنګه یاد پاتې کیږي د هغې دپاره د ټولو نه بنیادي خبره ملازمه د ملازمې څه مطلب دی د درسونو کې پابندي کول بیا به نه هېرېږي خبره د خپل اساتذه او د مشایخو درسونو کې ناسته هغه درسونه بیا بیا اورېدل د اساتذه کرامو مجلس کې بیا بیا کېناسته ډېر کېناستل ابو هریره رضی الله عنه وایي خلک اعتراض کوي چې اکثر ابو هریره خو ډېر حدیث یاد کړي ښا نو هغه وایي زمونږ څه ملګري به داسې وو چې هغوی به د پټو کارونه کولو چا به په بازار کې تجارت کولو وان ابا هریره کان یلزم رسول الله صلی الله علیه وسلم بشبع بطنه او ابو هریره ملازمه کولا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې و پناره ګیډه ناستو د نبی علیہ السلام مجلس کې و پناره ګیډه ناستو ابو هریره ويحذروا ما لا يحذرون نو ويحفظوا ما لا يحفظون ابو هریره به هغه مجلسونو ته حاضرېده چې دا نور مرګري ولا ډیر نشو حاضرېده نو په دې وجه ابو هریره به دونه حدیث یادوله چې دې نور نشو یادولې نو د علم د حفاظت دپاره یو خبره د استادانو مجالسو کې ناسته دوی محترمو نو مذاکره کم سبق کم مسله کاغه په هر مجلس کې وی چرته مونږ جمعات کې واورېدا چرته د قبر په خوا کې استاد مسله وکا دا رنګي درس قرآن کې یو خبر راغله دا به الاغیات پاتې کیږي چې دا مونږ بل چاته وایو مذاکره کو په دې خوله باندې دا خبر راولو او دریم د دعاګانو اهتمام خپلم د الله نه سوال کول نیکانو صلحاو تتلل د علم د دعاګانو درخواست کول او سلورم محترم و نشر علم بیا د علم په خورېدو کې لګېدل د دین په خورېدو کې لګېدل چې زمانه چاله دین ورسی محترم سورة المائده دا قرآن کریم هر یو آیت اهم دی قرآن کریم کی بعض آیتونو کې واقعات دي بعضو کې دلائل دي بعضو کې احکامات دي بعضو کې د جنت تذکرہ ده بعضو کې د جهنم تذکرہ ده بعضو آیتونو کې د مخکنو امتونو واقعات بعضی آیتونو کې د قیامت تذکرہ دا سورۃ المائده چې دا پدې کې یو اهم خبره ذکر کیږي حلال حرام پیجندل حرام حلال پیجندل دا ډیره بنیادی خبره ده پدې وجہ دا سورۃ المائده چې مونږ ګورو کنه پدې کې زیات تر خطابات تاسو ته مخه تراشی یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو
دا پکې ډیر زیات ذکر شوی دی او دای نفس کله الله تبارک وتعالى امر کوي چې دا کار کوي نو کله الله رب العزت وی دا کار مکوي دا کار کوي دا مکوي ګوره چې شروع کیږي نو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نو بیا لږ سات پس وی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة چې کله د مانځي اراده کوي ګوره او 10 برابر وي نو که چرته وبني نو تیمم وخه نو بیا وی یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ایمان والو په انصاف کلک شي الله لپاره گواہیم په انصاف کوي اسی بیت چا سره دشمنی مکوي کونو قوامین کلک اولاد شي خاص د الله لپاره گواهان نو بیا وی ای ایمان والو د الله نعمتونه یاد کې کنا وګوره په پیغمبر او صحابه کرام باندې یو تن حمله کولا الله بچو ساتل نو بیا لک سات پسوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو په دې خبره باندې ځان پوي کې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو ویښه ګوري په دې خبره باندې ځان پوه کې اتقوا الله د الله نو یریږي وابتغوا الیه الوسیله الله لزان نزدې کې د الله په لار کې جهاد وکې لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذین آمنوا ابتغوا الیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله بیا و یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے مومنانو یهود او نصارا سره ګوري دوستیونه کېخه یهود و نصارا سره دوستی مکوي داغي سره نفرت کوي داغي د طریقو نه نفرت کوي بیا و یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو کتا سن سوق د دین اسلام نه وړي دا نقصان ځان ته دی الله به نور را پیدا کی الله به دین کار اخلي نو بیا و یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا اے مومنانو آغا چا سره دوستی مکوي چې ستاسو دین پورې کم خلق ټوکې کوي چې کوم خلق ستاسو دین پورې ټوکې کوي ګوره تاسو داغي سره دوستی ونکې اے مومنانو دا بیا دی صورت کې وای یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اے مومنانو اے مومنانو کلوی لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم اے مومنانو حرام مګنه آغا چې الله تعالی حلال کړی دي کم یو سیز الله حلال ګرځول دي تاسو ورته حرام موای نو کلوی یا ایها الذین آمنو دا دی یو صورت کې اے مومنانو اے مومنانو اے مومنانو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو یقینا شراب جواری بندگی د درگاہونو قسمت معلومول پغشو دا گندې کار د شیطان دی ځان د دین او ساته یا ایها الذین آمنو لا یبلونکم الله بشیء اے مومنانو الله در باندې ګور امتحان کیا په حالت د حرام کې ښکارونه کې یا ایها الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو دا بیا ګور تاسو د کم سیز ضرورت نی نو بے ضرورت ته پوسونه مکوي کله وی ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم اے مومنانو خپل ځان سیده کې خپل ځانونه ټیک کې عمل وکې په قران او په سنت باندې په حدیث باندې او دې تخلق روبله کله وی ایو الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت اے مومنانو ګور وصیتم کوي مرګ را روان دی دا بیا دی صورت کې بیان نه یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو اے محترمو خلاصه د سورۃ المائده چونکه تاسو نن سورۃ مائده شروع کا دا ډیره د خوشاله د مبارکباد خبره ده اغه نارینه او زنانو د پاره
چې دیک ته غوږ کړي د الله کتاب ته. کم نارینا کم زنانا الله توفیق ورکوي او چاته چې په کور کې د الله کتاب بیانېږي او عالم د بار نه راځي او مونږه بیروخي اختیارو، دا یادو ساته دا ډیره د نقصان خبره ده. یو حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستو، 3 کسان راله، هغه یو مرګري هغه مجلس کې کېناسته چې داسې د دین او د وعظ مجلس دی، پای کې د الله کتاب د پیغمبر خبرې بیانېږي، د دین خو تلل دا مناسب نه دي، بلکې داسې مجالسو پسې خو ملائک ګرځي. ګوره داسې مجالسو پسې ملائک ګرځي. هغه یو تن کېناستو مجلس کې، هغه بل تن چې وکته چې دا ټول خلق به ما پسې ګوري په شاشه، هغه د شرم د وجې کېناسته، هغه 3 تن مخ واړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مجلس ختم شو وی دی 2 تنو د الله د رسول مجلس کې ناستو کا، دی 2 تنو د الله د دین په مجلس کې ناستو کا، الله وت په خپل رحمت کې ځای ورک، دی یو تن مخواړو نو الله هم تنه مخواړو. خپل کشرانم دی محفل ترا وستل چې هغه باندې د دې برکات راوريږي کنه. او محترم دا یادو ساته بیا د سورۃ مائده دی کې د حلال او حرام تذکرہ ده چې ګوره حلال دې ته حرام نه وای، حرام ته حلال نه وای، نو د دې زمون په معاملات باندې اثر دی. ان دې صورت نه معاملات زده کو، ځکه که د چا ګیډې ته لګون ته حرام لاړ کنه وې دغه بدن د پاره د جهنم اور ډیر لایق دی. بیا چې کله دا صورت پدې مونږ ځان پوه کو، بیا به یو مسلمان د گاونډي پولی نه تراشي، بیا به یو سړی د یتیمانانو حصہ نه قبضه کوي، بیا به د بل چا حق نه قبضه کوي، دی به بیا دوکه دړاکه نه کوي، د سود نه بزان ساتي، د رشوت نه بزان ساتي، د ملاوت نه بزان ساتي، بیا چې کم په دی خرڅي هغه کې به ملاوت نه کوي، دا رنګ په خلکو باندې با زهر نه خرڅي. نن په دې معاشره کې ګوره دا خلک دونه غونته پونه پیدا کړي په یو ډرام کې واچي یارو ماسوتن 60,000 روپے کور ته وړي په مو خرڅ کو، خالص په مو ته وي، دروغم وي، دوکه دړاکمو کی، نه میخشتا، نه غواشتا، نه ونډر وړل شتا، نه غیار وړل شتا، او د پيو کاروبار دی خدامه زی 20,000 روپے کور ته وړي. الله اکبر کبیره، په خلکو یې زهر خرڅ کا. دا رنگي محترمو دا نشي، دا چرس، دا آیس، دا سو خرڅي دې معاشري خلک نه یې دا غلاګانی د چا کور ته وړېده، د چا عزت اغسته، د چا ګوټ کنډر کول. دا وجه څه ده؟ مونږ الله نه دی پیژندلی ښه. چرته چې مونږ دا او پیژندل خالق می الله، مالک می الله، رازق می الله، چې رزق راته الله را کوي نو غلا ولیکومه، رازق خو می الله. کله که مدعا او پیژند زما د ارحال نه خبردار زما یو الله، نو دوکه څنګه کوم، دړاکه څنګه کومه، دارنګې 2 نمبر سیزونه ولې خرڅومه، 2 نمبر دوایانې ولې خرڅومه، دارنګې 2 نمبر سیزونه دوکي دړاکې سره کپړه غلطه راوړم خلکو ته وایم دا 1 نمبر دا ډېره زیاته اصلي ده، هغه کاپي نقلی. دارنګ نورو سیزونو کې نقلی سیزونه راوړه او دا اصلي په قیمت باندې خرڅوا. دا اصل کې زمونږ دا تصور نی، مونږ دا مراقبه نه کوو، مونږ دا سوچ نه کوو چې زما الله ما ته ګوري، زما الله ما ویني. که چرته محترمو زمونږ هر وخت دا سوچ او فکري کم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیث جبریل کې راځي، د نبی علیہ السلام نه تپوس شوی و، اے دا الله حبیبا اخبرنی عن الاحسان، مال د احسان باره کې خبر راکا. نبی علیہ السلام و تو فرمیل ان تعبد الله
کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. ډېره قیمتي خبره ده محترمو. وی ته د الله بندگی کوا، داسې جون تېروا، د الله عبادت کوا چې ته الله وینې. که دا سوچ تا نه برابریږي نو فإنه یراک، الله خودی ویني، الله مجھے دیکھ رہا ہے، الله می ویني. پلار ازم الله را تګوري، دلته ناستم الله را تګوري، مرګرو سره ناستم الله را تګوري، په تنهایی کې ناستم الله را تګوري، پکټ کې ملاستم الله را تګوري، کمبل می پزان را چولې دي خلق اود دي الله می ویني. که زه کمره کې یوازم، موبایل می لاس کې دی، غوږونو کې می هغه څیزونه ورکړي، بهر خلق رانه نه خبریږي، الله خبریږي که نه؟ الله رانه خبر دی. ستا چا سره رابطه ده، چا سره میسیجونه، چا سره وټسپونه، الله می ویني. الله زما د هر حال نه خبردار دی. الله مجھے دیکھ رہا ہے. پټی ته لاړم، دا رنګ کوداله را سره ده، ګاونډي پټي کې نشته، ته وی راشه لږه دا پوله لږه لږه وتراشه، یو جیرب خو به دې دې خوا ځان ته راواړم که نه، ته به څو مرلې به ته وتراشې مړه، یو لیشم نشي تراشلی. او چې ډېر شپه ورځ لګیا پولې تراشي نو څو جیربه به وتراشي. الله اکبر. او آیا پای به ته موړ شي؟ او که دغه وخت کې تا دا ذهن جوړ که چې الله مجھے دیکھ رہا ہے، الله می ویني، لکه الله را ته ګوري. ښه هغه یو غلو که نه، ډاکو ډاکې به یې کولې، غلاګانې به یې کولې، ډېر چې کمزوري شو نو بچي ته وی بچي اوس تا ته دا خپل دغه حواله کومه، دا خپل ټول روزګار تا ته حواله کومه، نو تا لږ ټرین کومه. نو بچی ټرین کوي. دی بچی ته وی بچی زه چې کله کور ته ور اوړم که نه، ته به داسې لاس وټپې. بچی یې ځان سره بوتلی دی غلا ته، دا سړی دیوال ته ورختې چې اخوا ور ټوپ کوي، بچی داسې کړ، پلار یې زر را دی خوا شو. لږ ساعت بیا داسې بل کور طرف ته ورله، چې هلته وروړي ماشوم بیا داسې کړي، د لاس نه پړک وباسي. په دې ترتیب سره سحر شو، پلار او زوی واپس راله. دا پلار د زوی ته غټ سپیری ښه توکو نه لګېده، کار ونه شه، ته ډېر سپیری. وایي دا بچي تا به څوک لیده؟ دا به د کور خلکو که په دغه لار به څوک تېرېده؟ وایي نه بابا تا ما ته وی چې څوک راته ګوري، نو بیا وایه چې ته وراوړېدې نو هم راته الله کته، نو چې دې بل کور ته وړېدې نو هم راته الله کته، چې دې بل کور ته وړېدې نو هم راته الله کته. ذهن د ماشوم جوړ شو، الله مجھے دیکھ رہا ہے، الله راته ګوري. ګوره ما او تا د پلار په مخ کې ګناه نشو کولی، غلا زنا د پلار او د بچو په مخ کې نشو کولی. وی کله چې دا بنده ګناه کوي که نه، اے محترمو، کله چې دا بنده ګناه کوي دی اره دروازه بند کی. د مور نه پټ کوي ګناه، د پلار نه پټه ګناه کوي، د بچو نه، د رونو نه، د خویندو نه، د ګاونډیانو نه دا ګناه پټه کوي. ځان پسې د کور دروازه بنده، د کمرې دروازه بنده، هر دروازه بنده. الله اکبر کبیره. وی الله ورته وی ای زما بنده، ستا په ذهن کې د دې خلکو حیثیت و، د هغې نه دې حیا کوله، او زما نه دې ډو حیا نه کوله. د خلکو لحاظ دې کو، د خلکو نه شرمېدې او زما نه نه شرمېدې. نو اے محترمو چې دا ذهن جوړ شي چې الله مجھے دیکھ رہا ہے. کم سوچ مو جوړ شي؟ الله مجھے دیکھ رہا ہے، الله ما ته ګوري، الله می ویني. نو که بیا هر غلط کاری تا ته نمبر راغی، هغې خبرې کول تا سره روا نه دي، الله مجھے دیکھ رہا ہے، بیا به مونږ د حرامو نه بچ کیږو. ښه بیا به مونږ چا سره غلطې رابطې نشو کولی، بیا به مونږ او تاسو نظر بازی چا سره نشو کولی، بیا به مونږ او تاسو غلطې خبرې نشو اورېدې، بیا به التې غلطې رابطې نه یا
بیا به الت غلط پوټوان کتلم نیه، الت غلط ویډیوګان کتل بم نیه. دارنګې چې زمونږ دا ذهن جوړ شو چې الله مجھے دیکھ رہا ہے، معاملات بخپله ټیک شي. بیا نن زمونږ معاملات وګوره په دې کې دروغ، معاملاتو کې دروغ. دی صورت کې به مونږ ته دا وایي حلال حلال وګڼئ نو حرام حرام وګڼئ. ګوره محترمو د حرامو دونه نحوست دی که نه. د حرامو یو روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه داغه یو خادمو هغه ولا د خوراک لغونته سیز راوړه، ابو بکر هغه وخوړه. دا خادم ورته ویي تاسو به ما نه مخکې تپوس کو، نن مو رانه تپوس ونه که. وی هغه خو ته نوی نوی مسلمان شوی وی نو تا نه مو تپوس کو، اوس خو ستا وخت ډېر وشو. بیا ورته ابو بکر صدیق وی اوس راته دا ووایه دا تا چې ما ته لږ خوراک راکه ما وخوړو دا تا ته د کوم ځای نه حاصل شوی و؟ هغه خادم ورته وی کنتو تکحنتو فی الجاهلیه، ما چې کله ایمان نو راوړلی نو ما کوډې منترې کولی. دا کوډې منترو به کافرانو مشرکانو کولی. نن مسلمانانو کې دا ښځې یو سړي رواني پلانکي ځای کې ښځه راوتې او کوډې منترې معلوموي او تعویذونه راوباسي او غل معلوموي، قسمتونه معلوموي. دا ټول غیر اسلامي طریقه ده. دې نه ځان ساتل پکار دي. په دې سره انسان د ایمان د دایرې نه وځي. ګورې نکاح ورسره ماتېږي. دا وړې خبرې نه دي. زمونږ په کورونو کې اچانک غلا وشي او بیا لږ سره زر رکرا روک شي که نه، ډېر ښه خلک یې پلانکي ځای کې ښځه راوتې او سړی راوتې، غل معلوموي، نوک یې معلوموي. دا ډېر غټ زیاتې دی او غټ ظلم دی او ناروا دی او کفر دی او شرک دی. سړی پې د مسلمانۍ نه وځي نو چې د چا دا عقیده وي. ځکه دا د الله رب العزت صفت دی، عالم الغیب والشهاده. نو هغه خادم ابو بکر صدیق ته وایي تکحنتو فی الجاهلیه، ما د جاهلیت په زمانه کې کوډګري کړې وه، په لاره تېرېدمه چاره الله څخه مونږ ته قسمت وګوره. نو بس ورته مې د غیبو څه خبرې وکړي. نو هغې راته ویل چې یاره اوس مونږ سره ماته پیسې نشته او بیا به شکرانه درکو. په دې کې خلک شکرانې لي که نه، که شکرانه ورکړه لږه. دا شکرانې او دا پلان کې او دا پلان کې دا د خلکو ډېر زیات خوښي. د صحیح عقیدې خبره ولا مه کوه، رد منکر مه کوه. خلک دې په نارواو کې مبتلا وي، ته ورته مه وایي دا ناروا کار مه کوې، بس ته به هم خوښې ګاډی به چلیږي بیا. نو ابوبکر صدیق ته خادم وایي بیا خو زه مسلمان شوم، نو بیا ډېره موده بعد زه په هغه لاره تېرېدمه، کسانو ویلي که تا ته مونږ شکرانه نه وه درکړې نو هغه مونږ ته قرض پاتې شوی وه، نو دا واله د هغه پیسې واله. نو خادم وي په هغه پیسو مې دا لږونته خوراک واغستو نو تاله مې راوړه. ابوبکر وي دا څه وی، دا خو حرامو دا کار. نو ابوبکر صدیق وي دا خپله ګوته د خوله کې وردن نه کا، د حلق ته ورسوله، هغه څیز یې راولټی کړه. ځکه چې د نبی علیه السلام حدیث پاک دی چې د ګیډې ته حرام څیز ورکوش شو که نه 40 ورځې مونځ نه قبلیږي، نو دعاګانې به څه قبولی شي. څونه مسلمانان په څونه حرامو کې مبتلا. الله اکبر کبیره. اے محترمو دا صورت مونږ ته وایي ګورې ځان د حرامو نه وساتئ. د حرامو ډېر غټ سپېروالی دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې راځي و یو پیرا هغه چې ته پس کار روانو نو شاګرد ته ووی چې بی دا کومه کپړه چې ده که نه نو دا لږه بیکاره کپړه ده، نو که ګاهک راغی نو دا کپړی که اغستا نو د دې عیب ورته وښیه. ته چې کله څاروي خرڅې که کپړه خرڅې تجارت کې په کوم څیز کې چې کوم نقصان دی، که ته د موبایلو کاروبار کې، که ته نور روزګار کې، تجارت کې په کوم څیز کې چې کوم نقصان دی هغه به ورته په نښه کې، دا نه چې هغه پکې بیخي پټ کا. الله اکبر کبیره. یو ځای کې مې وکته نو څه فروټانو چې کوم ځای باندې ګند او خراب شوي په هغې ښکلی سټیکر لګولی و. د افغانستان ښایسته میوجات دا سټیکر یې پرې لګولی و.
نه چې به د چادر کو بدن نسخاو هغه سخا زی هغه پټ کړو. الله اکبر کبیره. دارنګي ته خلکو ته مخامخ صحیح سیزونه دی خودلی دي ته وته دې نه 1 کیلو راکا چې کور تیار ټوس خیدل درکړي خته دې پکې کم ټیم کې واچل خدایا دی خدان ته وی آپرین سړی می دوکا کو او دارنګي پسټ کې می وو او پیسې می ته ډېرې واغستې خراب سیز می په خرڅ ک دا تا حقیقت کې ځان سره دوکا وکا دا دې ځان تباک. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه شاګرد ته وی چې دا کپڑا چې دا بیکاره ده دی نور سره یو شان تخکاری خو دا کپڑا چې دنو دا صحیح نه ده نو یو خو د دې قیمت کم دی او بل د دې دا عیب ورته وخه که چا غستا. امام صاحب خلاړلو سو کراغي هغه کپڑے پکې خوښه شوه د شاګرد ورته دا عیب په ګوته کول دا ایر شو چې امام صاحب څنګه راغی لومبني تپوس کې هغه کپڑا بیکاره څه شوه یره جیا خو چاوړې ده تاو ته غیب کار کړو چې د ما خو ذهن نه وتیو دا دې سکړي سخ خپا سخ پریشان داسې کاروبار داسې روزگار. نو محترم ایمان صاحب د کم چې کومه کپړه د کم ټیم نه خرڅه شوی وه ورسره نورې کپړې خرڅې شوی وې ګاګ خو معلوم نه وه هغه ټولې د هغې رضې صدقه کې ښه چې بې زه کور ته مې حرامه روپۍ را نشي ته خلکو ته وې دا 40 منه خشاک دی هغه چې تور کړي چې هغه 10 منه یاره دا ورته مو چې دا 40 منه دی که نه یاره دا چې مونږ تلو هغه وخت کې 40 منه وه خو دا به اوس خامخا را کم شوي یو مونږ یې په منونو نه خرڅو بس دغه ټوپ کې دی دغه ډیره کې دی بس دغه دا مونږ په دونه پیسو سره خرڅو. ته خامخا دروغ وې چې دا 40 منه دی یا دا دونه دی دا دونه دی دروغ په دې کې مو آیا د دروغو نه انتهایی اجتناب په کاروبار کې پکار دی. دارنګ محترمو یو سیز دی هغه تا په ماشین باندې تخته وېستا او بل تن پې پوهېږي نه او ورته انچې کمې انچې ورته سیوا یادې هغه انچې کمي په انچې سیوا باندې ته خرڅ کړي نو په دې انچې به ته څونه مالدار شي په دې به ته څونه خان او نواب شي په دغې دروغو سره په دغه دوکه سره ستا غون کاروبار هغه د حرامو ګرځېده کور ته حرام را چلې بچي دي حرامیان ګرځي ښه. دا مسئلې به په دې صورت مائده کې ذکر کېږي. محترمو دا څونه اهم صورت دی. مولانا حامد صاحب یقینو کا د هلته کې درسونه هلته بله مدرسه کې درس بله مدرسه کې درس تاسو له د زیارت پر ځان دلته کې را فارغئ چې ستاسو جولو ته خیر واچولی شي او تاسو په دې کې د نږدو ځای کې کم نارینه نه راځي یا زنانه نه راځي په دې رانه الله خفه نه شي. نو مرګري کوشش دا وکړي عزم وکړي د نارینه د خپل زنانه درس ته راولي او زنانه د خپل دې کې به څوک بدي څنګه شیخه څنګه نارینه موږ خپل زنانه راولي موږ زنانه نشو راوستي. یا محترم خویندو میندو تاسو ته به مونږ وایو نارینه وایي مونږ په ښځو وس نه رسي. الله اکبر کبیره. خو بهرحال بیا هم یو بل ته دعوت ورکول پکار دي. دعوت ادې قسم نشته ګوره دا څونه وخت شو که څوک راغلي او که نه راغلي هغه درس روان دی او بعضې ګاونډیانو کر الحمدلله بلا شي ماشومان هلکان هم وي او بیا یا په خبره نه مني مشران ورته نن سبا کشران خبرې نه مني. جمعې په شپه چوټي که نه سبقونو جمعې په شپه سبقونو چوټي نو کوشش دا پکار دی دا نیمه ګنټه درسي چې دې ته ملګري پابندۍ سره راځي بیا چې موږ ته کوم علما دا درس را کوي زموږ پړه کې دای سره هغه احترامي عقیدتي نو دا خو د ټولو علاقې دپاره سبب د برکتونو سبب د خیرونو دا څونه اهم صورت دی. دا په دې عنوان روان دی چې ګورې حلالو ته حلال ووایې حرامو ته حرام ووایې حرامو ته به حلال نه وایې. ډیر خلک داسې شته حرامو ته حلال وي حرام حرام نه ګڼي. دا سړی کفر ته رسوي. یو سړی دی د حرام کار کوي د ګناه کار کوي او دی ویم چې ربه دا د ګناه کار کوم
خو چې چرته سړی دی حرام، لکه یو سړی چې سود ته حلال وایي که نه، دا مسلمان نه دی. یو سړی سود کوي، سود خوري، غټ مجرم دی. د قیامت پر ورځ چې دی د قبر نه راپاسي، نو دارنګې په دې وښکو باندې به لاړې را بهیږي، د لیونو غونته به راپاسي. او چې کوم یو تن سود خوري او د سود روزګار کوي، په دې ښځو کې مو سود خوره کې ګرځي را ګرځي، په کلو کې محلو کې د سود لین دین باندې ګرځي. که تاسو ته دې پته نشته، زنانه ګرځي، خپله کمیټي د هغې دا جوګاړي ښځې به ګرځي را ګرځي. محترمو خلک په سود کې مبتلا کوي، او څوک لګیا دي بیمه کوي یې، ښه بیمه کوي یې، سټیټ لایف پروګرام، کورونو په کورونو باندې به هغه ګرځوي چې تاسو مونږ بیمه کوو، 10,000 به کال کې داخلې او 10 کاله پس به تعالی 6 لک روپۍ میلاویږي. یار روزګار مزګار مه کوه، تجارت مه کوه، ښکلې کیسه ده. الله اکبر کبیره. لکه دا تجارت د پاره دی، نو کم تجارت دی پې، د دې منیجر څوک دی، د دې بره مشران څوک دي، کم روزګار دی، ما ته کال کې ګډه تاوان ښیه، دا پکې نشته. دارنګې دونه پیسې دي، دا تکیه ده وه، او تا ته به 15 کاله بعد دې پسې بیا په لکونو روپۍ میلاویږي پرې کاته کې. دا پیسې دي، دا پلانکي ته ورکړه کاروبار او روزګار دپاره، تا له په میاشت کې 10,000 درکوي، تاوان ماوان پکې نشته. دا سود دی. دا شی هم زموږ په وطن کې شروع دی، که تاسو ته نه خبر. 15 لک روپۍ دې ورکړي او پرې روزګار کوي، تجارت د پې کوي، نو که چېرته ګټه تاوان دا و نو بیا خو صحیح ده. او که نه صرف تا له میاشت پس 10,000 درکوي، 10,000 به تا ته میلاویږي، نور به د ځان د سره نه خبرې. ستا پیسې په پیسو دي او روزګار پې کېږي، تاوان پکې نشته، او تا له به منتلی 10,000 درکولی کېږي ټارګېټډ. نو محترمو دا ناروا دي. نو یو حرام هغه دي چې مونږ یې حرام ګڼو، نو غټه ګناه ده. لکه چې کم تن سود اخلي، د سود خور ته د الله او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ دی. اے محترمو، خو چې کم یو تن دی سود ته حلال وي، دا سړی کافر دی. چې کم یو سړی د حرام او روزګار ته حلال وي، دا سړی مسلمانې نه وځي. ګورې، او دې صورت کې به بله یو خبر هم ذهن ته راشي چې کم څیزونه حلال دي، دا به حرام نه ګڼئ. دویمه خبره ناشنا غونته لګي چې لا داسې به هم څوکي چې یو څیز الله حلال ګرځولی دی او هلکې حرام ګڼي. څوک حلال ته حرام وایي؟ دا کومه چرګه چې کور کې کله کله د مستۍ نه بانګ وایي. تاسو ته د چرګې بانګ اورېدلی؟ حاجي صاحب ته پته ده، چرګ هم کله کله د مستۍ نه بانګ وایي. زمونږ د خلکو به دا بیا کور نه ساتل. حاجي صاحب تپوس به یې کولو د مسالې، بھئی کور کې چرګې بانګ ویلې، څه به کوو ورسره؟ وایي دا به اوس کور کې نه ساتي، دا سپېره شوه. نو د دې چرګې چې بانګ وویله، نو د دې په کور کې ساتل دا چا حرام کړي؟ دا خو الله نو حرام کړي. دا خلکو د ځانه حلال ګرځول. د چا په پټي کې چې به د انځر بوټی و، مجال شته چا خو د خشاک کور ته راوړلی وي؟ چا به د انځر خشاک کور ته نه شو راوړی. تله دې پته شته؟ د مشرانو له پته ده. په دې موږ سره ډېرو خلکو دښمنۍ کړی وي. دا مې یو ځای کې په تقریر کې وي، هغه ځای کې ښه پوهه تنو وایي زه زموږ په رزق کې اوس ګوتې وایي. نو موږ ته دا پته نه و چې دا د بعضې خلکو ځان دا رزق ګرځولی و. تا ته به یې وي د انځر دا خشاک که د کور ته راوړو، دا شی دا زبرګ دی، زبرګ. ځکه چې د انځر ذکر په قرآن کې راغلی، نو د فرعون ذکر چې په قرآن کې راغلی هغه زبرګ نه دی بیا یاره. د ابولهب ذکر چې په قرآن کې راغلی، نو دغه انځر بوټی به حرام ګڼلو. بعضې خلکو زنانه به وي، هغوی به بعضې قسمه لباس دا حرام ګڼلو. دا قسمه لباس په مونږ ښه نه راځي. که مونږ دا قسمه لباس واچو، نو بیا بودري مومو. چرته به دا خواښې راپاسېده، ړومبي به مخ پنګورو لګېده، نو په ځان به یې راکېښوده. د دې سپېرې په مخسار راپاسېدلې ما، اوس به مې ټوله ورځ سپېرئ. چرته به زمونږ دا خلک سحر وختي مقدمو ته تله تاریخونو ته، چې ته مخې ته به ورته سپی یا خر راغی، بیا به واپس شو. وی مخ مې په خر یا په سپي لګېدلی، اوس به مې غونډه رزم خني، هلته به تاریخ کې ما ته نقصان میلاویږي. دا څیزونه دا تلل، که تا ته مخې ته سپی راغی، نو ته به خپل کار پسې نه ځې. که تا ته خر مخې ته راغی، دا غلط عقیدې په خلکو کې رایج وي.
دا خو د شرکی پیلی یو قسمو چا بنګور سپیره ګڼله که چېته انګور به خواښې را پاسوله انګور ته به یې وکتل وی سپیري ستا داسې داسې ته ما پسې رالې اوس به مې غونډه رسپیرئ انګور به یې سپیره ګڼله نو وسپیر چټې خواښې ته چې ګرځېدې او دا انګور دې غوښتا او د دې انګور مور پلار ته ورونو خویم ته د مینتونه کوله چې زما بچي دپاره زه رشته ګورم او تاسو راته خوښ یې او تاسو ښه خلک یې دا چې دله یې درکړله نو اوس پیره شوه دا په دې خلکو کې دا محترمو د انګور او د خواښې په میز کې دشمني او عداوت او تربګني دا به ختمول غواړي دا مونږ ته د سورة المائده دا درس راکوي نو کوشش به دا کوو چې نورو صورتونو کې اوسه پورې که چا شرکت نه دی کړی خو آینده لپاره به دا صورت کې څه کوو شرکت به پکې لازمي ګرځو خوښه مو ده انشاءالله درس څه ټیم کېږي په کم 3 نو 3 نیمې دا لږ چې دا وخته شي نو ښه نه دی جمعې جمعې دی بیا پې سلا وکړې خو په کم 3 صحیح ده په کم 3 2 نیمې زه بس دغه ماسپښین مانځه نه بعد ملګري کوشش کوي 15-20 منټ درس وي راځئ د الله کتاب بیانېږي هسې د الله د کتاب چغې والي کېږي او خلک په غفلت کې نو دا د خفقان خبره ده الله تاسو ته د سورة مائدې دا افتتاح مبارک وګرځوي الله دې پکې د دې محلې د ټولو حصو کې اللهم صل علی